الرحمن الرحیم سراجی کا سبق نمبر 36 فصلا فی الصنف الثانی ذوی الارحام ولا بیان چلیدو مخت مصنف سیو دتا فصل ثانی کې په صنف ثانی کې د دویم نمبر کې سم د ذوی الارحام خیاغه ذوی الارحام چا ساقط وی معنا هیڅ وته نه مليږي او تل شي اجداد فاسدین جدات فاسدات یعنی اجداد و جدات چې کله فاسد شي دي تل شي دویم کې سم څنګه جد فاسد او جد فاسده شي تل شي خلک جد فاسد دي تل شي چې دی ته په نسبت کوله کې یعنی کمړی طرف ته دی سړی نسبت وکي نه په مانس کې خزر سي د سړی تل شي جد فاسد جد فاسده انیا فاسد تل شي غنیا چې د مړی طرف ته نسبت کې په مانس کې انیا راشي سیده خزر غلی دي ته شنه شي په مانس کې نیکره غلی جد فاسد هغه تل شي جد فاسده جد فاسد اخ تل شي مانس کې خزر رشتارو شي جد فاسده چې تل شي مانس کې انیو ولا رشتارو شي جد فاسده خامخ ته خای صدو کې د میراث تقسیمولې څه طریقه ده دا د تخای کا چې ته په دو کې یو قریبي مړی طرف ته ډیر نږدې بیا خو میراث و ماغه تیر کې د هر طرف نه دی ویلنی کبه چې شی په درجه دی قرب کې سره برابر وي بیا به هغه وته میراث سرکه چې کوم د مړی ته نسبت کیږي دی وارث په واجب دی هغه تعبیر کې وسم دا خایده ته فصل فی الصنف الثانی یعنی فی الجدات الفاسدات والاجداد الفاسدین اولا هم بالمیراث په میراث کې ټولنه اولادو کې هغه څوک جوړیږي اقربهم الی المیت چې مړی ته ډیر نږدې وي من ای جهه کان چې د کم طرفم وي وعند الاستواء چې کله برابر شي په درجه کې فمن کان یدلا بوارث کدی کوم یو نسبت کیږي وارث طرف ته وارث په واجب نسبت کی فمن کان یدلا کوم سړي نسبت کیږي مړی ته بوارث وارث په واجب نه اسبه ذل فرض په واجب نه فهو اولا نه دا به اخ سړي نه اولا وی چې کم وارث په واجب نه کیږي بلکې غیر وارث په واجب کیږي کا ابي ام الام لکه د مور فلور نه کا اولا من ابي الام دا بهتر د دی چونه د مور ولا فلور نه عند بسهيل الفرائزي ابو سهيل فرائزي په نسبت دی و بفضل الخصاف نسبت ولي ابن عيسى البصري دا درې ورده شته ولا تفضیل له عند ابي سليمان الجوزجاني و ابي علي البستي خودکم ابو سليمان صاحب دا ابو علي بستي سیو د دې چې نه ادي ته هیڅ فضیلت نشه په دې خبرې کې و ان استوت منازلهم کبه دي دوله درجه چې شی برابرې په قرب او بعد کې وليس فيهم يدل بوارث او دا څوک بګی نشتا چې د مړی ته نسبت کیږي وارث په واجب دی او کان كلهم يدلون بوارث یټول د سکسونو چې وارث په واجب نسبت کیدلو واتفقت صفه من يدلون بهم اچا په واجب نه د دوله صفات اچا په واجب نه د نسبت کیدلو هغه په مذکر مؤنث کې برابر وو ایتل شي صفت اتفاقی صفت سمنه مذکر او مؤنث کې برابر وي واتحدت قرابتهم قرابت یا یشون دی قرابت کې متحد وي لکه ټول دی مړی شي پلور طرف نه کسون یا دی مور طرف نه کسون دی تل شي قرابت کې برابر فالقسمه حين اذن على ابدانهم څکله دا شرایط ترکی وي نبیا بچا کې دو کې کوم تقسیم د دی مول ولا دا به دی فروع دی ابدان مطابق به شکه مول تقسیمې څنګه لکه للذکر مثل حظ الانثى ولا مملا بچلیږي ورکه ډبل ورکه نرته سنگل ورکه خزیتا و ان اختلفت صفه يدلون بهم کبه درجه خي برابر ده خودي هغه کسونو له صفات بدل شي شو په واجب نه دی مړی ته نسبت کیدلو معنا مذکر مؤنث کی بدل شي نبي ابدا شل کې چې قسم المال على اول بطن اختلف كما في الصنف الاول هغه بطن باندې مال تقسیم کی چا کې اختلاف معنا مذکر مؤنث ورکی لکه څنګه وال سن کې شیو و ان اختلفت قرابتم کبه قرابت مختلف شول مثال قرابت کی شدی مختلف دي فالثلثان لقرابه الاب دو ثلث برکه دی پلور دی قرابت دی وجنه نصیب الاب د پلور ساور کی
والثلث د بل ته بس دریم حصه یې ورکوي لقرابت الام د مور د قرابت په واجب نه وهو نصیب الام د دې ته د مور ولا حصه رسیږي ځکه چې کله د یو سړي نسبت پلار په واجب نه کېږي خو د پلار قایم مقام شو اوس که نه کوم سړي نسبت د مور په واجب نه کېږي اوس د مور قایم مقام شلو نه دا به څه کوي دا سړی به ډبل یې سي ښه د داسې وایه لکه دې دواړه مور پلار پوتې دي ثم ما صاب لكل فریق بیا چې کومه حصه هر فریق ته ورسیږي لکه متعدد کسان وي ډېر وي ورته ورسېدله حصه مثال نه بیا چې یقسم بینهم کما لو اتحدت قرابتهم هغو منځ کې داسې تقسیموي لکه څنګه قرابت وي په هغې طریقې سره به تقسیموي نه د پلار طرف نه کوم قرابت وي هغو باندې به 2 ثلثه تقسیموي چې مور طرف نه قرابت وي هغه باندې به 1 ثلث تقسیموي دا طریقه ده